وای پاکستان کې چې چا په فوج پسې خبره وکړه هغه به نیولی کېږي او وهلی کېږي او ټکولی کېږي به د خیره سره. دې باره کې راته یو لطیفه رایاده شوه. یو سړی او هغه طوطي ساتلی او هغه طوطي به کنځل کول او د کور نه بهر یې په پنجره کې بند کړی و. دغې خوا ته یو فوجي کور او هغه فوجي به په دغه لار باندې تلو راتلو او دغه طوطي به ورته روزانه کنځل کول. دغه فوجي لګېدلی دغه طوطي هغه مالک ته شکایت لګولی دی چې ستا دا طوطي کنځل کوي داسې سره کړي کنځل کوي دی لږ پوی کړه. دغه مالک یې لګېدلی دغه طوطي نیولی او دوه درې غوپې له په سړو یخو اوبو کې ورکړي دي. په بده راځي دغه فوجي په دغه لار باندې تېرېدو نو دا طوطي ترېنه مخ واړولو. نو دغه د فوجي په کونه کې هم چینجی و. دغه طوطي ته کله اخوا کېږي نو طوطي ترېنه دې غاټه مخ اړوي کله ترېنه طوطي هغه غاټه مخ اړوي. دوه درې ورځې هغه دغه کار وکړو فوجي. په څلورمه ورځ چې د فوجي بیا په دغه لار باندې تېرېدو نو طوطي بیا اواز کړی دی چې فوجي نور خو پوهېږې که نه. نو جنرال صاحب تاسو که موږ له ډېرې غوبې راکوئ او ډېر موږ ووهئ او وټکوئ او په دې کونو کې راته د خیره سره مرچکي واړوئ که نه نور خو پوهېږئ که نه زما دې په توبو توبئ نور خو دا ستا خپله اصلیت خپله هغه اوقات درته په خپله معلوم دی چې عوام موږ ته څه وایي. نو زموږ هغه خبره ده چې فوجي نور خو پوهېږې که نه. السلام علیکم جنرال صاحب.